الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او رد الالحاد درسونه روان دي. اوس پورې 21 اعتراضات موږ ذکر کړي د الله په فضل او په توفیق سره، او نن به 22 نمبر اعتراض ذکر کو. ملحدین وایي مذهب په انسان باندې د فکر کولو دروازه بند کړې ده. د سره پرون یو مرګري یو اعتراض راولې کو، داغه جوابات هم موږ کړی دي. هغه اعتراض دا و چې دا قران کریم ولې په عربي ژبه کې نازل شوی دی. دا اول جواب شو چې د په شان کې فصاحت او بلاغت په یو ژبه کې نشته دی. یوازې د شعر د لپاره په زرهاو نمونه دي. حیات الحیوان کتاب تاسو وګورئ، مطالعه کوي چې د هر یو شی مختلف نمونه دي. داسې فصاحت او بلاغت په بل ژبه کې نشته دی. دویم جوابدار چې الله رب العزت د مخاطبینو قران کریم ته چې کوم مخاطبینو د دې لحاظ وکړو، که چېرته قران کریم په بل ژبه کې نازل شوی نو دوی به بیا اعتراض کولی، که چېرته وي دا د الله کلام نو دا به په عربي ژبه کې نازل شوی چې د نبی علیه السلام ژبه وه. دریم جوابدار چې هر یو پیغمبر ته الله رب العزت دغه په ژبه کې کتاب ور نازل کړی دی، لکه نورو کتابونه چې په مختلفو ژبو کې نازل شوي دي. تورات په باره کې راځي چې دا عبرانی ژبه کې نازل شوی، سوریانی ژبه کې نازل شوی دی، کې دواړه روایت شته دي. او دغه شان د انجیل په باره کې راځي چې دا عبرانی ژبه کې نازل شوی دی. هغه وخت کې هغه ژبه هغه پکې نازل شوی. دغه شان د کې موږ نورم جوابات ویل ورکړي دي. دا باندې لري بس لري کا خو نو د موږ مختلف جوابات ورکړي دي، هغه په پیجونو باندې موجود دي. نن راځو خپل سبق ته وسخه. نن راځو خپل سبق ته. موږ وایو چې را دوی وایي چې مذهب په انسان باندې سیکړه د مذهب په انسان باندې د فکر کولو دروازه بند کړي. دا خبره د دوی غلطه ده. دا خبره د دوی په غلط بیانې باندې مشتمل ده. دا موبایل ته والا ما توجه دې خوښ ځکه الله رب العزت چې د اول وخت نه موږ د پارسه کړل دي دین اسلام موږ ترا کړل دي. دین اسلام چې دا کامل دین دی، چې دا کامل دین دی او کامل دین کامل اصول لري. او دا د نبی علیہ السلام په مبارک جبه باندې موږ ته بیان شوی دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم. بل حدیث مبارک دی الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حيث ما وجدها فهو احق بها. نبی علیہ السلام حدیث مبارک دی چې دا حکمت علم دا د مؤمن شتمنی ده. راځم ولسی دا د مؤمن شتمنی ده، چرته چې وی دا د چې د حاصله کی حقدار دی چې د حاصله کی. الله رب العزت په قران کریم کې د غور او د فکر او تدبر موږ لسه کړه وضاحت کړه دی. سورۃ آل عمران آیات نمبر 191. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. د فکر او سوچ کوي په پیدایش د اسمانونو او د ځمکې کې. دوی چې الله منګه تار سره مطابق پیدا نه دي پیدا کړی، منګه د جهنم د عذاب نه وساته. نو دوستانو دا خبره د دوی غلطه ده چې دوی سوې چې انسان او مذهب په فکر خلک سکوي فکری پابندي لګوي. دا خبره د دوی صحیح ده. د نورو مذاهب مبارک هو تاسو ومنئ، لکه د نورو مذاهب مبارک او دا اصول دي چې هغه خود ساخته مذهبونه دي. څه دي؟ خود ساخته مذهبونه دي. نو خود ساخته مذهب کې خو چې کوم قوانین دي د ټولو انسانانو لپاره فائدہ مند نه دي. بل هغه خو موږ تاریخ دا بیان کړی دی. تاسو مخکې تاریخ تیر شوی دی او تاریخ کې موږ د عیسایانو ژوند مطالعه کړی دی. هغه موږ ویل دی هلته سوا پادریانو خلک څه کول؟ علم حاصلولو ته نه پرېوستل. پادریانو به څه کول؟ خلک به د علم نه محرومول. هغه ویل د بایبل د تشریح حق اچا سره نشته دی. کله چې پکې مارټن لوتر او داسې نور خلک را پیدا شو، هغه چې تحریکونه شروع کړل اسلامي مذهب په نوم باندې، نو هغه نه وروسته بیا هغه سوکړه یعنی تعلیم شروع کو، د دنیا په لحاظ هم ترقی وکړه، مذهب ترک کو. نو دا خبره خو د نورو مذاهب په باره کې راتلې شي، خو د اسلام په باره کې نشي راتلې. اسلام د انفرادي ژوند اصول هم لري او د انفرادي هم لري. په انفرادي ژوند کې به انسان څه کوي؟ په انفرادي ژوند کې به دا زمنګ د پاره ویل چې اول بس تاسو په عبادتو کې د مونږ حساب تاسو سره کیږي، او کله چې معاملات راشي نو اول بس تاسو د کور
د کور د ژوند په باره کې به تاسو نه تپوس کیږي. دا اوس ګوره انفرادي ژوند دی د انسان، نوره معاشرت نه ده خبره، صرف د ځان خبره ده. نو اول بدن تپوس کیږي چې دا د بچو سره د څنګه تعلق، د ښځې سره څنګه تعلق. په اجتماعي ژوند کې به ته څه کوې؟ په اجتماعي ژوند کې به ته د یو ځای کې ته درس او تدریس کې، یو ځای کې ته سبق وې، ته به د دې څنګه لحاظ ساتي، ته به دې کې څنګه کې، ته به کاروبار څنګه کې، معیشت به څنګه کې، تجارت شو، هبه شو، دغه شانته کې نکاح. ګوره دا زمونږ اجتماعي ژوند دی. اجتماعي ژوند اصول هم بیان شوي دي موږ لپاره. حلال به خورې، حرام به نه خورې، مختلف شوفه ده پکې، دغه شانته کې د بیا څومره اقسام دي. دا ټول په دې باندې بنا دي چې دې کې د انسان څه شی دی، فایده ده د دنیا او د آخرت. نو دا خبره د دوی غلطه ده. دوی بالا دا اعتراض کولی موږ باندې مذهب د فکر دروازه بند کړې وي چې زموږ مذهب څه وی، ناقص وی. موږ دپاره خو هر څه بیان کړي دي. تاسو وګورئ اول فلاسفه چې دا مسلمانانو یورپ له چې دا د ترقۍ د راز او د یورپ ته چې دا کم دغه ور منتقل شوی د سرمایه د علم، دا خو د اندلس او د سپین د مسلمانانو نه منتقل شوی دی. لکه علامه اقبال رحمت الله علیه چې کله په لندن کې د مسلمانانو مصنفینو کتابونه ولیدل، نو هغه څه ویلي، زړه ټوټه ټوټ شو. مگر وہ علم کی موتی کتاب ہے اپنے آبا کے، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. باو چې په لایبرری کې د انګریزانو په دې لایبرری کې ما د خپل مشرانو کتابونه ولیدل، زمې ټوټي ټوټي شو. او کنه کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. موږ خدا سي قوم یو، دا خبره تاسو غلطه ده چې تاسو په مذهب په موږ باندې فکر پابندي لګولې. که مذهب په موږ د فکر پابندي لګولې، موږ په اندلس او سپین کې ترقی کړې وې، تر دې پورې چې دا فلپس یو مشهور دغه د انګریز مشهور شخصیت تیر شوی د پروفیسر د تاریخ عرب کتاب لیکلی دی. تاریخ عرب کې د مسلمانانو صفات ذکر کړي دي چې مسلمانانو هغه کې دامره ترقی یافته وي. خزو کورونو کې ځان له لایبرری د کتابونو لري. میډیکل باندې موږ دا کړی، په فلکیاتو باندې هغه د مامون رشید په زمانه کې خالد اول فلاسفه الاسلام، خالد دا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ وسه. دا ګور هغه وخت نه موږ پر مثال موږ په دا کې فلکیاتو کې کارونه کول، دوی ناخوانده او دوی اسم نو. تاسو د نورو مذاهب په باره کې خداوی وي چې بھئی مذهب په انسان د فکر دروازه بند کړي. اسلام باره کې خو مې وي د اسلام تاسو ګورئ د ترقی دور ګورئ چې نن ټول یورپ دا غیر فائدہ وچتی. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجی سر ادارہ. تمدن آفری خلاق آئینی جہادارے، وہ صحرائے عربیہ نے شتربانوں کے گہوارہ. اگر چاہو تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ سے وہ اگر چاہو تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دو، مگر تیری تخیل سی فزوتر ہے وہ نظارہ. اب اس کا حال ذہن کی دم ناراضی. وہ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار اور کردار تو ثابت تو سیارہ. گنوا دے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دے ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. نګور منګه الحمدلله داسې پاک دین او داسې مکمل مذهب موږ سره موجود دی. دا خبره د دوی غلطه ده. دا خو خلاصه موږ بیان کړو ان شاء الله کتاب کې عبارت ته متوجه شي. مولوی صاحب عبارت وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. دویشتم اعتراض، مذهب په انسان باندې د فکر کولو دروازه بند کړې ده. جواب دا اعتراض په غلط بیانۍ باندې مشتمل دی. که د نورو مذاهبو په باره کې دا اعتراض وکړو خو صحیح ده، ځکه چې نور څومره مذاهب چې دي هغه په اصلي حالت کې نه دي پاتې شوي، او هغه مذاهب مکمل هم نه دي پاتې شوي، او په هغه مذاهبو کې د غور او فکر کولو وضاحت هم پکې نشته دی. څنګه چې اسلام د غور او فکر په باره کې وضاحت کړی دی. د اسلام په اول تعلیماتو کې دا دی چې تاسو د الله تعالی په مخلوقاتو کې غور او فکر کوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کسان چې ذکر کوي د الله تعالی په ولاړه او په ناسته او په اړخونو باندې، او دوی فکر او سوچ کوي په پیدا کېدو د اسمانونو او د ځمکو کې، او دا وایي چې یا الله دا هر څه تا خو بې فایدې نه دی پیدا کړي او موږ د جهنم د اور نه وساتې. الله تعالی په قرآن کریم کې د غور او فکر کولو حکم په مختلفو آیاتونو کې ورکړی دی. الحمدلله دا د اسلام خصوصیت دی. په نورو مذاهبو کې ګوره داسې دغه نشته دی. هغوی له چې هغوی سره خو ساخته مذهبونه ورسره دي، هغوی غور او فکر نشي کولی. موږ سره وحی ده، د وحی په ذریعه سره بل موږ سره چې کوم کلام دی قرآن کریم دی، د دې ابل دوی دا یو اعتراض کړی و که نه
دوی دا ویلي دوی وایي چې قرآن کریم کې دارې مسلې مولیان وایي چې قرآن کریم کې دارې مسلې حل موجود دی. موږ له د کرونا دغه دا علاج پکې بیان کړو. موږ ورته وایو چې قرآن کریم څه دا کتاب خو نه دی میډیکل. داسې خو به موږ اعتراض وکړو چې تاسو د میډیکل په یو کتاب کې موږ له د کرونا دغه به وایي چې بھائی د اصول موجود دي. دغه شان ته کې قرآن کریم چې دی دا د اصولو کتاب دی. تر قیامته پورې چې څونه دغه راځي مسائل راځي د دې د حل قرآن کریم کې موجود دی. موږ باندې د غور او د فکر دروازه مذهب نه ده بنده کړې. موږ نن چې ساينس څه ایجادوي، ساينس چې نن څه ایجاد کوي، قرآن کریم به مخکې نه وضاحت کړی، اسلام به مخکې نه وضاحت کړی. لکه کله چې کوپرنیکس دا نظریه پیش کړله چې دا اول د عیسیانو دا نظریه و چې بھائی د کائنات مرکز د ځمکه د ول عیسی علیه السلام ځمکې ته راغلی دا مرکز دی او دا لمر او غیر چاپیره دا هر څه دنه تاویږي. کله چې کوپرنیکس په دوی کې را پیدا شو په 14مه صدۍ کې او دو ویل چې لکه د ځمکه مرکز نه دی د انور مرکز دی. په دغه وخت کې هیرو راغی پسې دغه عیسایان ناپاسېدل. هغه سره مذهب نه و، ګوره کامل مذهب ورسره نه و. کامل مذهب دوی سره وی دوی به ورپسې نه راپاسېدلې. بنګ دوی موږ ټول دهریان چیلنج کوو. موږ مسلمانانو کې یو مسلمان فلسفي وښیو چې هغه موږ څه کړی فرض مثال هغه موږ قتل کړی د چې د ویو چې لکه دا د فلسفي دا نظریه د قرآن نه خلاف ده. اوس پورې څوک د ټولې دنیا دهریانو ته او ساینسدانانو ته چیلنج دی دوی د یوه نظریه د ساینس د قرآن کریم نه خلاف کې د اسلام د اصول نه نشي خلاف ثابتولی. قرآن کریم هغه وضاحت کړه، هغه وخت وضاحت کړه. ساینسدانانو کوپرنیکس باندې بیا دوی اعتراض وکړو، هغه خو بدعتي ثابت کو. بیا ګلیول چې پکې پیدا شو ګلیول کې بیا دا مسله شو چې هغه دوربین په ذریعه باندې مشاهدات چې وکړه. هغه وایي چې بھائی کائنات مرکز مکه نه ده، په هغه باندې خو هغه بیا عمر قید کو څه کو یعنی مذهب په هغوی باندې پابندي لګولې. موږ په مذهب زموږ مذهب په چا باندې پابندي نه لګولې. خو ګلیول هغه وخت هم دغه ویل چې بھائی دا نظریه پیش کوله چې کائنات ټیک ده چې کائنات مرکز څه پکې دا پوینټ خبره تاسو کوم یخ کې نه ورته. ګلیول چې کله دا ویل چې د کائنات مرکز څه شی دی دا ځمکه نه ده دا انور دی، هغه بیا هم دا ویل چې دا کائنات جامد دی څه شی دی دا نه خورېږي. دا خو 1929 کې دا ایډن هیبل چې کله د دوربین په ذریعه چې د کائنات ورځ په ورځ پهلته خورېږي نو دا ګوره اسلام هغه وخت وضاحت کړی والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله چې موږ دا کائنات پیدا کړی دا ورځ په ورځ پراخه کیږي. ګوره ساينسدانانو موږ سره نه منله کنه لیکن موږ د قرآن نظریه منله. دغه شان کې د قرآن کریم یو دغه دی موږ له ثابت کی د موږ د قرآن کریم اصول د یو وخت دا نظریه مو دغه وخت د دوی دا نظریه هم و د کوپرنیکس او د نورو د ګلیول پورې چې بای د انور چې د خپل ځکه ولاړ دی څه دی په خپل ځکه ولاړ دی. حالکه دغه چې کله د ایډن هیبل بابا چې کله د دوربین په ذریعه خپل ایجادات وکړه چې بای دام پر رفتار کې دی. ګوره دلته د قرآن کریم بل آیت ده والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الله رب العزت چې کله نه دا نور پیدا کړی دا په خپل رفتار سره روان دی. بیا په دې کې مفسرین وایي چې دنه استقرار نه څه مراد دی زبانی دی که مکانی دی. نو هغه په کمل وضاحت مفسرینو په ځبانه کړی دی. لکه موږ دا وایو چې دا خبره تاسو غلطه ده چې مذهب په انسان باندې د فکر کولو دروازه بند کړی ده. نور مذاهب مبارک خو اسلام نه ده کړی ځکه اسلام خو موږ له ور فلک شو سیاري دا ټول دا خو د قرآن کریم کې آیاتونه نه ذکر چې بای دا ټول مخلوقات دي د دې د ژوند مقصد معلوم دی. مین پوینټ خبره دا ده چې بای دا خود به خود او دارو دا بے فایده خو نشي کېدلی کنه. د لاس مقصد معلوم دی، د سترګو مقصد معلوم دی، د پوزې مقصد معلوم دی، د ژبې معلوم دی، هر د ټولې ډانچې مقصد دی دا خود به خود دی پیدا شي. دا خبره د عقل او د سوچ نه ده. دا پرون دا اعتراض کړو ویره خدای پاک وایي چې الله دا کائنات کمپلیټ کائنات پیدا کړی دی. هغه اعتراض کړو بیا ورته مرګري خسته جوابات ورکړو. هغه ویلو چې دا کمپلیټ کائنات الله پیدا کړی نو الله چا پیدا کړی نو مې دونه خو جاهلان نشته نو چې الله کائنات پیدا کړي چې الله بل پیدا کړي به مخلوق شو کنه الله نعوذ بالله نو به مخلوق داسې کائنات پیدا کولای شي تاسو نه تاسو نشي پیدا کولای به تا خو به د سره خالق نشو کنه ته به چیرې کټیک شو زره سره منم چې دا کائنات خو الله پیدا کړي نو الله چا پیدا کړي نو ته ورته وي چې به الله خو تا مخلوق کو کنه نو مخلوق داسې کمپلیټ کائنات پیدا کولای شي چې په عربونو کلونو وشو چې دا کائنات د دې نور پر رفتار کې سکند مخکېواله رستواله نشي راتله دا چې په کوم اندازه د لپاره مقرر ده موجود ده. بل په کائنات کې غور او فکر وکړئ د خپل جسم ته وګورئ وفي انفسکم افلا تبصرون. دا ځمکه چې مړه شي په خزان کې چې کله دونو نه پاڼې را پریوزي دا به څوک ژوندي کوي؟ الله وایي تاسو کوم فاحیا به الارض بعد موتها. الله وایي تاسو څوک ژوندي کوي؟ افرایتم ما تمنون
انتم تخلقونه ام نه تاسو چې کله ورواله وکړو د زنانه رحم ته چې کله دا منی لاړ شي دا ډې نه لاړ شي دا سو انتم تخلقونه ام نحن الخالقون دا من کو افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون الله وی دا فصل چې وکړي دا تاسو زرغونه وي کو زی زرغونم انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزل دا بارانو نرمانی من ورو کو تاسو په خپل وروي تاسو څنګه ورته عقلي دلایل موږ ته اسلام بیان کړی دی چې اسلام مکمل دین دی الله موجود دی موږ سره به حساب کوي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون نږدې د حساب د خلکو سره او څه شه دی بیا او دوی په غفلت کې الله رب العزت وضاحت کړی دی چې ما دا کائنات د څه لپاره پیدا کړی الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا چې زه ګورم چې تاسو کې نیک عمل څوک کوي او بد عمل څوک کوي نو ګوره موږ سره ګوره دنیا کې اوس وخت دی چې موږ څوک د دې دهریانو په دې چالونو کې را نشو موږ د الله عبادت کو موږ له کامل مکمل دین را کړی دی نو دا اعتراض د دوی باطل عقلی او نقلی دوانو طرف چیرې مذهب په انسان باندې فکر کولو دروازه بند کړي دا خبره ده دوی غلطه ده سبب ان شاء الله دا درشتم نمبر اعتراض وایو دی وای د اسلام نمخ کې کوم کتابونه نازل شوی پاوی کی تخریب ولې شوی نو موږ ورته چې تحریف پکې خلکو کړی دی موږ پکې نه دی کړی دا اعتراض په چا هغه باندې وکړه چې هغه د خپل کتابونو حفاظت مونږ کوو په اسلام ته اعتراض وکړي نو بیا به درته موږ جوابات درکو چې قران کریم 15 دا به ان شاء الله سبا وایو چې د قران کریم حفاظت 15 طریقو سره شوی سو 15 طریقو سره ان شاء الله به د خیرت سبا بیانو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین